بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیات کې د یتیمانانو مبارک حکم بیان شو، د هغو سره ګډ وډ خوراک کولی شي او اختلاط جایز دی. نو د هغوی سره د مال اختلاط هم هغه جایز دی او یتیم هلک او یتیمې جنۍ سره نکاح کول دا هم جایز دی. نو اوس په دې آیات کې د نکاح څه بعضې مسایل بیانوي. مشرک سړي سره د مشرکې ښځې نکاح دا ناروا دی او مشرکو ښځو سره د مسلمان سړي چې کوم دی هغه نکاح ناروا دی. مشرک سړي هغې سره د مسلمانانو د ښځو او مشرکو ښځو سره د مسلمانانو سړو نکاح دا ناروا دی، جایز نه دی. دا ځکه چې د نکاح د وجې نه د خاوند او د ښځې په منځ کې یو خاص تعلق پیدا کیږي او هغه بیا د یو بل نه عقاید او نظریات او افکار او خیالات قبلي او د هغې نه متاثره کیږي. نو دا یاره ده چې مشرکه خاوند د عقایدو نه دا مسلمانه ښځه چېرته متاثره نشي یا مشرکه ښځه د هغې د نظریاتو نه د مسلمان خاوند متاثره نشي. د دې وجې نه اسلام دا لار بند کړې ده چې د دوی سره هغه نکاح نه کېږي. بیا د شرک نه مراد چې کوم دی کفر دی، نو که هغه ملحد وي، مجوسي، بت پرستي، هر قسمه کافر چې د هغو سره نکاح هغه صحیح نه دی، جایز نه دی. مسلمان سړي نه د مسلمانې ښځې. شان نزول کې دا لیکل دي د دې آیات علماو چې ابو مرصد غنوي رضی الله عنه هغه نبی علیہ السلام ډېګری او مکې مکرمې ته چې هلته څه کسان دي هغه راوله مدینې منورې ته. هغه چې لاړ نو د ده مخکې په مکه کې د یو ښځې سره یارانه وه، عناق نوم یې و. هغه خبر شوه نو ده پسې سوال جواب ولېږل چې ته ما سره میلاو شوه او دا ډېره فاحشه بدکاره ښځه وه او ډېره ښکلې وه. نو ده ورته وایي زه خو مسلمان یم، زما او ستا تعلق چې کوم دی هغه جایز نه دی. نو هغې ورته ووایي چې نکاح به وکړو، د مسلمان یو نکاح به وکړو. نو ده د نبي علیه السلام نه اجازت وغوښته ابو مرصد رضی الله تعالی عنه چې عناق نومې ښځه ده په مکه کې، هغه زما ډېره خوښه ده، زه د هغې سره نکاح کوم. نو دا آیت نازل شو چې د مشرکانو ښځو سره نکاح مه کوئ، دا حرام دی. نو په آیت کې وفرمایل چې آزاد مشرک په نسبت باندې چې کوم دی هغه مسلمان غلام بهتر دی. چې مسلمان غلام د سړی خپله لور ورکړي دا به ښه د دې نه چې آزاد مشرک له ورکړي. د آزادې مسلمانې ښځې نکاح چې کوم دی هغه د مسلمان غلام سره دا غوره دی د دې نه چې آزاد مشرک له ورکړي. حالان کې د غلام او د آزاد په منځ کې کف نشته. او په دې آیات کې دا دلیل دی چې یاره دین ته کتل غواړي. کف چې کوم دی وروستو خبره ده چې په هغه خپل حسب نسب او په دې کې ورکوي، دغه وروستو خبرې دي. اول د ټول نه اول دین ته کتل غواړي. حدیث کې هم دغه دی چې ښځې سره چې نکاح کېږي نو هغه د حسن او د جمال د وجې نه یا د مال د وجې نه یا د حسب او د نسب د وجې نه او څلورم د دین د وجې نه. نو ستا دواړه لاسونه دې مات شي، دین خوښ کا، غوره کا، دیندارې ښځې سره نکاح کوه. نو په اسلام کې دا جایز دی چې اهل کتاب ښځو سره د مسلمان سړي نکاح وشي، لیکن اهل
کتاب سړوله به مسلمانه ښځه هغه نه ورکوي، هغه به ورله په نکاح نه ورکوي، دا جایز نه دي. او د مشرکانو ښځو سره د نکاح منع ده. اوس دا د څه وجې نه، دا د دې وجې نه کوم چې کتابیه یعنی یهود او نصارا دي، خو په شرط د دې چې هغو په خپل دین باندې پاخه وي او خپل دین باندې مضبوط وي، سیکولر نه وي. سیکولر اکثر کسان نن سبا چې کوم دی په هغو باندې په سرکاري رجسټریشن کې خو هغو یا یهودي یا نصراني دي، لیکن هغه سیکولر خلق ملحدي څه دین نه مني. نو که هغه په خپل دین باندې پابند نو د هغو سره نکاح کېږي. او د هغې دپاره دلیل دا دی وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهما. طعام د هغه کسانو، خوراک د هغه کسانو چې ورکړی شوی د هغو ته کتاب، دا ستاسو لپاره جایز دی. ستاسو خوراک د هغو لپاره جایز دی. یعنې ذبیحه چې الله اکبر پې ووایي او هغه یو شی الله اکبر باندې ذبحه کړي، نو که تاسو هغه خورئ هغه جایز دي، او ستاسو خو هغه د هغو لپاره جایز دي. بیا وی والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غیر مسافحين ولا متخذي اخدان. او هغه پاک دامنې مؤمنانې او هغه پاک دامنې زنانه چې د هغه د اهل کتابو نه دي چې مخکې هغو له کتاب ورکړی شوی دی، دا ستاسو لپاره جایز دي. کله چې تاسو ورکړئ هغو ته د هغوی مهرونه، تاسو پاک دامنی کوونکي یې، زنا کوونکي نه یې، نه پټې یاراني کوونکي یې. د سورة مائده 5 نمبر آیت کې دي. نو مؤمنانې ښځې او هغه یعنی پاک دامنې مؤمنانې دا هم ستاسو لپاره جایز دي. او پاک دامنې هغه بیبیانې چې هغه د اهل کتابو نه دي، یهود او نصارا، دا ستاسو لپاره جایز دي چې تاسو هغو ته مهر ورکړئ او د هغو سره نکاح وکړئ. نو اوس په دې باندې سوال دا دی چې کله د مشرکو ښځو سره هغه نکاح منع دی، نو بیا د دې کتابي ښځې سره نکاح ولې جایز دی؟ حالاً کې شرک په هغو کې هم دی. یهود او نصارا چې کوم دی عیسایان هغه مشرکان دي، ځکه چې قرآن کې وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یهودیان وایي چې عزیر علیه السلام د الله پاک زوی دی، د دې نه بل غټ شرک کیدی شي. نصارا وایي چې مسیح عیسی علیه السلام د الله پاک زوی دی، دا هم غټ شرک دی. نو د هغې نه جواب دا دی چې یهود او نصاراو کې که شرک شته، او د قرآن په اصطلاح کې دا مشرک ځان له اصطلاح ده او اهل کتاب ځان له اصطلاح ده، دا جدا جدا ذکر کړي. یهود او نصاراو دپاره لفظ د اوتو الکتاب اهل الکتاب دا ذکر کړی چې هغو ته کتاب ورکړی شوی دی. کوم چې نور مشرکان دي د هغو دپاره صراحتا لفظ مشرک ذکر کړی، لکه سورة بقره کې راځي ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین. نه غواړي هغه کسان چې کافر دي د اهل کتابو نه او نه مشرکانه. اهل کتاب ځان د ذکر کړه ولا المشرکین، مشرکان ځان ذکر کړه، دا جدا جدا دي. دویم دا دی چې سورة بینه کې راځي لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. نه دي هغه کسان چې کافر، نه دي هغه کسان چې کفر یې کړی د اهل کتابو نه او نه مشرکان جدا کېدونکي تر دې چې راشي دو ته واضح دلیل ده. نو اهل الکتاب والمشرکین، اهل کتاب ځان ذکر کړی، المشرکین دا عطف کړی، معطوف دی، دا یو بل جدا جدا دی. سړی وایي زید او عمر راغی، نو زید او عمر راغی، زید ځانه دی او عمر ځان له دی، دا جدا جدا دی. دویم جواب دا دی چې دا مشرکې ښځې په اهل کتابو ښځو کې داخلي دي، لیکن د مشرکاتو د دې عموم نه چې کوم دی استثنا شوې ده د دوی. ولا تنکحوا المشرکات، تاسو نکاح مه کوئ د مشرکو ښځو سره. خو د دې نه استثنا په دغه آیت باندې شوې ده کوم چې مخکې موږ ولوسته والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. او جایز دی نکاح د هغه پاک دامنو ښځو سره چې هغو ته کتاب ورکړی شوی اهل کتاب دي، د هغو سره نکاح جایز دی. اوس پاتې دا خبره چې د مشرکانو ښځو سره دا نکاح جایز ولې نه دی او د اهل کتابو سره جایز ولې دی؟ نو د هغې وجه دا ده چې مشرک نه خدای مني، نه کتاب مني، نه رسول مني، نه قیامت مني، نه جزا سزا مني، نه حلال حرام مني. په دې کې د هیڅ شي قایم نه دی. د دې برعکس اهل کتاب چې کوم دی هغه دا کارونه مني.
او د هغوی کفر چې کوم دی هغه د دې وجې نه دی چې هغوی د خپلو پیغمبرانو مشرانو سره ډېر زیات محبت کړی دی، نو د خدای درجې ته رسول دی. نور دا عام عقاید چې د مسلمانانو کوم دي دغه عقاید د دغه اهل کتابو هم دي، هغه هم قیامت او دا مني خو آخري پیغمبر دا به نه مني. نور په اکثر بنیادی عقاید چې دي په هغه کې د دوی سره شریک دي. نو د دې مشرکانو په نسبت باندې په هغوی کې ضرر کم دی. او د دې مطلب دا نه دی چې دا اهل کتابو سره نکاح جایز شو په شرط د دې چې هغه په خپل دین باندې برقرار وي او سیکولر خلق نه وي، نو دا به ښه دا صرف جایز قدر دی. چې ته دغه صورت راغی د استرار، نو د هغو سره د نکاح وکړي. نور په عامو حالاتو کې د دوی سره نکاح کول ښه نه دي، ځکه حدیث کې راځي چې تاسو هغه دینداره ښځه ګورئ په مسلمانانو کې، په مسلمانانو کوم دینداره ګورئ، دینداره کورنۍ د هغو سره نکاح کوئ. نو چې په مسلمانانو کې دینداره سړی ګوري، نو په کافرو کې چې کوم دی کافرو سره بیا څنګه نکاح کوي؟ نو د دې وجې نه د هغو سره نکاح چې کوم دی غوره نه دی د اهل کتابو سره، د یهودو او نصاراو د ښځو سره نکاح غوره نه دی. اوس بیا خپله لور خور به هغو له په نکاح باندې نه ورکوي او د هغو نه غوښتی شي. د هغې وجه دا ده چې د هغو نه چې وغواړي لور خور د هغوی د یهودو او د نصاراو، نو په کور کې مشر چې دی هغه سړی دی، د کور واک اختیار د سړي سره وي. نو کیدای شي چې دغه ښځه یهودیه نصرانیه د ده نه متاثره شي او مسلمانه شي، خو که خپله لور او خور هغو له ورکړي او خاوند یې هغه یهودي او نصراني، نو دا بې بسه وي دا ښځه، حاکم خو پې هغه خاوند وي، نو کیدای شي چې دا د هغه نه متاثره شي، کفر اختیار کړي، مرتده شي، نو د ارتداد نه یې بچ کوي، چې دغسې به نه کوي. دا هم په هغه ځای کې چې هغه دارالاسلام وي، لکه ذمیان خلق دی د هغو سره نکاح سره کوي. چې دارالکفر نو هلته د دوی سره نکاح مکروه تحریمي دی، ځکه چې هلته د کفر غلبه وي. نو بیا خبره اورېدی کېږي د چا خبره، بیا د دې کافر اورېدی کېږي، د مسلمان نه اورېدی کېږي. نو هلته بیا د مسلمان سړی چې کوم دی د اهل کتاب ښځې سره هم نکاح نه کوي. او څومره فسادات چې راغلي دي، عمر رضی الله عنه منع کړو، خلق منع کړي چې تاسو به د اهل کتاب سره نکاح نه کوئ. د هغې وجه دا ده چې د مسلمانانو ملکونه چې اکثر تلي دي د مسلمانانو د قبضې نه، نو هغه د دقه نکاحونو د وجې نه چې مسلمانانو د دغه په فلسطین کې مخکې چې کوم دی په شام او په دې علاقو کې چې اولنۍ زمانه کې مسلمانانو د هغو سره نکاح وکړو، د هغوی رازونه یې فاش کړو. عمر رضی الله عنه او نورو صحابه کرام دوی ته پته ولګېده، نو هغوی دا نکاحونه مه کوئ د دوی سره. بیا وروسته اوس دا فلسطین کې چې کومه غوبل دی، دا هم د دې ښځو د وجې نه دوی رشتي کړي دي مسلمانان د هغو سره، هغې د وجې نه چې کوم دی دا دې حد ته خبره ورسېده. د مغولو چې د مشرکانو ښځو سره نکاحونه وکړو، د پنډتانو د دې دغه سره راجاګانو سره او د غټو نسبونو هندوانو هغه ښځې خپلو کورونو ته راوستې، بس د هغې د وجې نه چې کوم دی د هغو حکومت ختم شو، درهم برهم شو. نو د دې وجې نه دغه حکم دی. بل دا ده چې قرآن وایي چې دغه کسان چې دي هغه اور ته سړی رابلي، اور ته الله پاک جنت ته رابلي. تاسو چې د هغو سره نکاح وکړئ، نو هغو د خیالاتو د افکارو نظریاتو متاثره شئ، نو هغو تاسو کفر ته رابلي. کفر چې کوم دی هغه سیده اور ته بلل دي. الله پاک خو تاسو جنت ته رابلي. د نیکانو ښځو سره د مسلمانانو ښځو سره نکاح کوئ، خپل لور خور هم هغه چې کوم دی هغه مسلمان له ورکوئ. نو ولا تنکحوا المشرکات، تاسو نکاح مه کوئ د مشرکانو ښځو سره، حتی یؤمننا تر دې چې دوی ایمان راوړي. ولا امة مؤمنة خیر من مشرکتنا، او خامخا هغه وینځه مؤمنه غوره ده د مشرکې ازادې نه. ولو اعجبتکم، اگر چې تاسو ته هغه ښه لګي، هغه تاسو په تعجب کې ورځئ، هغه آزاده مشرکه چې ده هغه ښکلي، د هغې سره مالي، د هغې هر څه شان شوکت برابر یې، خو دا مه کوئ، د هغې نه یو وینځه غوره ده. ولا تنکحوا المشرکین، او په نکاح مه ورکوئ مشرکانو ته خپل لور خوره، حتی یؤمنو تر دې چې دوی ایمان راوړي. مسلمانان شوي نه تر هغه پورې خپله لور خور وله مه ورکوئ. ولا عبد مؤمن خیر من مشرکین، او خامخا یو غلام مؤمن غوره دی د مشرکه آزاد نه، چې خپله لور خور یو غلام له ورکوي، هغه به د دې نه غوره چې آزاد مشرک ته ورکوي. ولو اعجبکم، اگر چې هغه تاسو په تعجب کې غورځوي،
دغه مشرکه هغه سره مال د هغه سره حسن او جمال دې ته مه ګورئ. اولئک یدعون الى النار، دا کسان رابلي خلق اور ته، والله یدعو الى الجنه، الله پاک بلنه کوي جنت ته، والمغفرة او مغفرت ته باذنه په خپل حکم سره، ويبين آیاته للناس لعلهم يتذكرون، او بیانوي الله په خپل آیاتونو د خلقو لپاره، د دې لپاره چې خلق نصیحت قبول کړي. ربنا ظلمنا انفسنا